پارټي موږ ځکه جوړه کړه چې نور د شر فساد سیاست نه کیږي په دې ملک کې، د ادارو سره جګړې نه کیږي. ادارې زموږ خپلې ادارې دي چې ادارې مضبوطي پاکستان به مضبوطي. چې 2018 الیکشن کې عمران خان متکرینو کې وی چې موږ خیبر پختونخوا کې سیټ کار راوستو، موږ په خیبر پختونخوا کې پولیس ریفارم کو، صحت نظام مو ټیک کو، تعلیم نظام مو ټیک کو، رشوت باندې مو کنټرول واغستو. لیکن چې کله عمران خان وزیر اعظم شو نو ما به د تپوس کولو چې تقریرونو کې خو دې موږ نوم اخستو، راځه په پنجاب کې وکړه، په پنجاب کې پولیس ټیک کا، په پنجاب کې صحت نظام ټیک کا، په پنجاب کې سکولونه ټیک کا، په پنجاب کې رشوت باندې ډنډه راواله. لیکن د غاړو فیصله نه کوله. السلام علیکم قدرمنو، سنجوری طرف یو ځل بیا مهران خان تاسو په خدمت کې حاضر یم. قدرمنو څرنګه چې تاسو ته پته ده چې د هلته د ضیاء الله صاحب طرف نه پی ټی آی پی طرف نه جلسه وشوله. ضیاء صاحب ما سره موجود دی. د جلسې حوالې سره به دینه مزید معلومات اخلو چې د جلسې حوالې سره د څه خیالات جی تاسو سره شریکوي. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ضیاء صاحب څرنګه چې تاسو سوچ وو چې 7 سے 8000 کرسیانې به موږ لګو، کرسیانې ولګېدې، څه وایي چې یاره د 7 سے 8000 کراوډ دا راغلی و؟ نو زه خو یې خبره څه خلک راوستو باندې ستړی شم اور ماشاءالله 7000 نه خو څه کرسي خو بیان ډکې وې اور خلک اداره مو اور متبله ایشو دار غلا څنګه سکیورټي معاملات دوره ټایټ یو څنګه گیټ باندې خلک انټری غا چیکینګ نو تزي غ ټایم سره غو خو بس مو بیا جلسه سٹارټ کا نو هغه کم خلک مطلب راتو او ډیر خلک لکبارم پاتې شو. هي خفام شروع نه چیرې متتا سو خو لکه ټول ټایم خلکو ته 3 بجې ور کړو، مو 4 بجې سٹارټ کوون بیا مو جلسه تقریبا یوړه تقریبا 4:30 پرې اور 4:45 مو مطلب سٹارټ کدي د وجنه سره خلک سکیورټي هغه چیک د سوزګه پرون واقعیا د شو نو مو ډیر خیال ساتلو چې یار سکیورټي مکمل او د پولیس خپل انتظامیه زه ډیر زیات شکرګزار یم څنګه د سکیورټي حواله سره ډیر ښه تنظیمات کړی. دا راته دینه مخکیم تاسو د جلسې نو شهر کې یو ځبل شهرونو کې وکړلې، نن ول د کوهاټ جلسه تاسو سرنګ یو لګی دا د کراود ریسپانس سرنګ دا خو زکه ډیر خوشاله ما جی څنګه سړی مهنت وکي اور بیا مهنت نه بعد ریسپانس خراشي اور عزیز پھل مل جائے نو ماشاءالله نن با کوټ خلکو دمو سروچت کو سنیر تھی خبر چھوڑا کر دیا ہے اور سور ایکسپیکٹیشن ما خپل خلکو نو ماشاءالله ما سر بالکل یعنی کوهاټ کې تاسو پاور شو ماشاءالله زنده هم سے نن ما نوی پارټي ما خدا د ما ټوټلی غزایم سدن ما خپل سپورټرز جی دا ما ورکر د ما سپورټرز هغه سپورټرز ما 2013 کې مو په 2018 کې مو او نون سټاپ ما سره هغه سپورټرز کې د ما چیرمنان دي د ما کونسلران دي د ما الکه مشران دي د ما کله شو د ما مطلب سټي خلک د ما ټول نو زه ډیر زیات شکرګزار یم ځکه سیاست باندې مرګریو کېږي اور خطه جلسه کې جلوس کې او بدسه وخت کې جلسه جلوس کې نو دا وګوره چې دا مرګري به تکړه مرګري دي د څه وخت کې د مرګریو خ سپورټ راغوم. سید لاس کې کوهاټ خلک تاسو ګوري جلسه مو کته نو لاس کې به څه پیغام یې تاسو؟ زه خو بیا هم ما کوهاټ خلک ماشاءالله ډیر غیرتمن عزتمن خلک اور نن څه د کوم طریقې سره د ما کم بار د ملمنه راغلیو اغورتي عزت ور کو ریسپیکټ ور کو نو زه ډیر زیات د تاسو شکرګزار یم اور امید کوم چې ان شاء الله دا کوم خدمت سلسله کومه مو روانه ده جاری ده سری ده ان شاء الله زه به تاسو ته بیا اوس خو به تاسو ما باندې احسان شو نو اوس خو به زه ډیر خبره چې اجره کې ناسوم اور بیا هم کوم کار موي نو زه ضیاء الله بنگش په اجره کې بناستوي تاسو به کار وي اور به ټلیفون وي ان شاء الله. پارلیمنټریان په کوهاټ کې څومره مقبولیت ده تاسو څومره خوښوي یا نه خوښوي د حواله سره چې کوم نه تاسو خپل رائے مونږ ته راکولای شي او امید لرم چې دا پروګرام به تاسو خوښ شوي. ماته زما کیمرمن ته راکړي اجازه د لوخ دی.